محترم مسلمانان، نن یو بهترینه جامعه مجربه مقربه وظیفه دله در کومه. فورا تاثیر کوونکې وظیفه دله انشاءالله د الله تعالی په لوی فضل در کوم. څوک چې هر رنګه حاجت لري، که د قرضونو دی، که د مشکلاتو دی، که د پریشانو دی، که د غمونو دی، ټول په ټوله بوله الله جل شانه ختموي. که ټوله دنیا راټوله شي نو ستا قرضونه څوک ختمولی نه شي. که ټوله دنیا راټوله شي تا ته خپل محبت څوک درکولو والا نشته. ته به صرف د الله تعالی سره خپل ربط ساتي، ته به صرف خپل کنټیک او رابطه د الله تعالی سره ساتي. او داسې وظیفه ده انشاءالله محترمو چې براه راست د الله تعالی سره خبرې دي او د الله تعالی نه د غوښتلو یو غټه او بهترینه ذریعه ده. نن سبا ګوره څوک د چا په کار نه راځي ښه. یو سړی به راسه د لاس خپو منډه ووایي، خو ګوره بعضې خلک داسې وي چې د لاس خپو منډه هم در سره نه وي. که لږه د باندې سخته راله، هره سخته به د خپل سر لوي. نو محترمو د خپل ځان په خپله ملاتړ جوړ شو او د خپل ځان دپاره خپل الله جل شانه د خپلو حاجتونو دپاره خپل الله تعالی سره ربط وساتو، د خپل رب سره تعلق وساتو. ډېر خلک په ډېر وخت کې داسې وخت به د باندې راشي چې سخت به ګیر شي، د شپې به د باندې داسې وخت راشي، لیکن چې د رب در سره مل نه وي نو بیا به کړېږي رنځېږي به. د خپل رب سره داسې یو تعلق یو ربط ساز کو چې هغه رب ما تاسو نه راضي هم وي او هغه رب پرې رابلو او هغه رب زما او ستاسو به حاجت روا کېږي، مشکل کشا کېږي. نو محترمه د هغه رب د بهترینو الفاظو د بهترین نومونو وظیفه ده. نو راځئ دا وظیفه را سره واورئ، عمل پې وکړو او د خپلو حاجتونو دپاره یې وکړو. الله تعالی به مو پې حاجتونه انشاءالله العزیز ضرور پوره کوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. ډېرو معزز محترمو قابل قدر مسلمانانو درنو خویندو، الله تعالی دې تمامو نوجوانانو حاجتونه پوره کړي، تمامو تورسرو زنانو دې الله تعالی حاجتونه پوره کړي. الله تعالی مو د هر غم نه وساته، الله تعالی مو خوږ ایمان نصیب که. دعاګانې به ته کوو جمعې ورځ د موږ به هم درته کوو، خصوصي تاسو هم کوئ. محترم مسلمانانو نن زمونږ اسانه وظیفه بهترینه جامعه وظیفه دا چې دا وظیفه انشاءالله تاسو وکړه، الله تعالی به تاسو له ډېر خیر درکړي. او خصوصا د هغې خلکو دپاره د محترم مسلمانانو چې هغه خلک یعنی واده یې نشته دی، واده یې نشته دی، بې نکاح دي، نو الله تعالی به مو نکاح په داسې بهترینو ځایونو کې وکړي انشاءالله چې ستاسو په وهم او ګمان کې هم نه راځي. او که څوک د نورو مشکلاتو دپاره ویم نو دا ډېر بهترین نومونه دي د الله تعالی، نو هم ویلی شي. خو څوک چې بې نکاح دي وایي نکاح مې وشي یا محبت راته حاصل شي، نو دا وظیفه به تاسو سحر او ماښام وایئ. سحر مونځ نه پس به هم وایئ، ماښام مونځ نه پس به هم وایئ. ورځ کې به 2 کرته وایئ انشاءالله. مونځ به ورسره نه قضا کوئ، قطعاً به مونځ نه قضا کوئ. که چېرې یو داسې یو موقع راشي چې قضا شي، انسان کمزوری دی، انسان د ګناهونو نه ډک دی، د کمزورتیاو نه ډک دی، بعضې وخت کې اوده پاتې شي، د سره ورته پته ونه لګي، بعضې نورې مسلې داسې پېښې شي محترمو، د هغې نه پس بیا قضا د مونځ راګرځو قضا د مونځ راګرځو. لهذا دا وظیفه چې انشاءالله تاسو شروع کړه وم کړه، نو هغه مسلمانان خویندې وروڼه چې هغوی حاجتونه لري او خصوصا نکاحګانې نشته دی، نو الله تعالی به د باندې انشاءالله خپل لوی فضل او رحم وکړي. وظیفه دی یا لطیف یا جامع او یا بدیع العجائب، یا لطیف یا جامع یا بدیع العجائب. دا 4-5 ټکي دي، نورو سره نشته ټکي. دا ټکي به ته شروع کې انشاءالله سحر مونځ نه پس 100 کرته او د ماښام مونځ نه پس 100 کرته. دا 2 مونځونه دي، سحر او ماښام. 100 کرته به سحر وي او 100 به ماښام وي. او د هغې نه پس په خپل لاسونه الله تعالی ته پورته کې خپله زاري فریاد به کې، الله دا مسله لرم، الله دا حاجت لرم. ګوره کم انسان چې وایي چې ماله د الله تعالی نمبر را، د رابطې نمبر، د الله تعالی د رابطې نمبر شته محترمو. د الله تعالی د رابطې نمبر دا دی چې ته
یعنی سحر 15 کوه، ماسپښین 10 کوه، مازدیګر 4 کوه، ماښام 15 کوه، ماسخوتن 9 کوه. دا ټول شمار چې راټول کې محترمو 15 او 10 15 او ورسره چې دی نو 4 نو 19 شو. 19 او 15 دا 40 شو، 40 او 9 نو دا اوس حساب کا 40 او 9 دا 30 او دا تقریبا 33 نمبر دی ها، یعنی 33 رکعتونه دي د الله تعالی د رابطې. او څوک الله تعالی سره رابطه کوي دغه منځونه دي کوي په پابندۍ سره او د هغې نه پس دي الله تعالی نه غواړي الله دا مسله لرم الله دا لرم، نو الله تعالی فرمایي چې انسان ما ته ولاړ دی که نه دا داسې دی چې دی ما سره خبرې کوي ما سره رابطه کې دی. نو محترمو د الله تعالی سره خپل ربط خپل تعلق برابر کوي، د مخلوق نه خپل ربط او تعلق لرې کوي. الله تعالی مو حامی و ناصر مددګار شي، الله تعالی مو حاجت روا مشکل کشا شي. موږ ته هم ډېرې دعاګانې کوئ، موږ تاسو ته ډېرې دعاګانې کوو. الله تعالی مو حامی و ناصر مددګار شي، الله تعالی مو هر حاجت هر مشکل خپل دره پوره کړي. ډېرې دعاګانې کوئ، موږ ته هم ډېرې دعاګانې کوو. جزاک الله خیر، احسن الجزا.